وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والمتأدبين بالتقوى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا إمام المرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قابل احترام دلتا موجود حضرات علماء الکرام، ناتخانان نظام، تنظیم سالکان اہل سنت والجماعت، جملہ عہدیداران حضرات، خصوصاً اہل خانہ میزبان محفل جناب فقیر حسین صاحب، عدلتا دہغا پتاوت باندر آغل طول ملمنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول شریف مبارک میاش ومونږ او تاسو باندې یو ځل بیا رانموداره شوه او د هر کال په شانتې خپل رحمتونه او برکتونه او خوشحالۍ په موږ باندې یو ځل بیا راووروي. سبحان الله. نن د ربیع الاول شریف دویمه شپه ده. هر کال چې دا میاشت په موږ باندې رانوي شي نو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینې او د محبت د جذباتو او د عقیدتونو یو نوی منظر موږ ته رامخکې. سبحان الله. موږ او تاسو ګورو زمانه ډېره پرفتن شوه. هر یو انسان خپلو مسایلو او مشکلاتو کې ډېر سخت ګیر دی. ډېر خلک زموږ غرونه داسې دي چې یو ټایم خپل ضرورت پوره کړي نو د بل ټایم ورسره بیا فکر شي. حالات ډېر زیات سنګین دي، ډېر سخت حالات روان دي هر لحاظ سره. خو لیکن یو شی داسې دی چې څومره زمانه تیریږي، څومره حالات سختیږي، څومره مشکلات او څومره مصیبتونه زیاتیږي، خو لیکن د هغه کار په شوق او ذوق او عقیدت کې فرق نه راځي. موږ او تاسو وینو د میلاد شریف دا خوشحالي چې تیر کال څومره وه دې کال د هغې نه هم زیاته. سبحان الله. مخکې کالونو کې هم تاسو وګورئ هر کال د بل کال نه ډېر زیات بهتر وي. یو طرف ته د دنیا حالت دا دی چې ورځ تیریږي حالات بدتر نه بدتریږي، خو لیکن د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نغماتو، د حضور مبارک د میلاد د خوشحالۍ د پروګرامونو او د جلسو جلوسونو هغه رونق هر کال ورځ تر ورځه زیاتیږي. سبحان الله. د دې بنیادی وجه دا ده چې د مسلمانانو په زړونو کې، د دې امت په زړونو کې چې کومه جذبه، کومه مینه، کوم محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی، دا محبت او جذبه کمیږي نه بلکې ورځ تر ورځه زیاتیږي. او ولې به نه زیاتیږي؟ زیاتېدل پکار هم دي. موږ ته که نن څه شرافت میلاو دی، که نن موږ ته څه عظمت میلاو دی، که نن موږ ته په حیثیت امت لوی شان او مرتبه میلاو ده، نو دا ټول د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیر او برکت دی. سبحان الله. الله موږ هغه امت کې پیدا کړو چې د کم امت کې د راتلو دپاره انبیاو الله نه سوالونه کړي.
انبیاء الله ته سوال کړی دی اے الله دا امت مونږ لرا کا الله فرمایي نه دا امت ما خپل نبی آخر الزمان د پاره ایښی دی هغه انبیاء الله ته دا سوال کړی دی الله کدا امت نه راکې په دې امت کې مونږ پیدا کړ او الله جل جلاله مونږ په دې امت کې بغیر د سوال په مفتو کې را پیدا کړو ولی به مونږ د دې نعمت عظما شکر نه ادا کوو کنن مونږ خیر امت یو او په ټولو امتونو کې زمونږ فضیلت او عظمت ټولو نه زیاده دی مونږ ته خیر امت ویل شوی دی د الله په نظر کې مونږ امت وسط یو بهترین امت یو دا ټول فیضان او برکت د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ولې خوشحالي نه کوو په دې نعمت باندې به د الله شکر ولې نه ادا کوو دا قسمه محافل به ولې نه منعقد کوو صدقه او خیرات به ولې نه کوو مونږ د خپل نبی صلی الله علیه وسلم هغه نعتخواني او صفتخواني به ولې نه کوو چې د هغوی مبارکو د برکته الله جل جلاله موږ له دومره لوی شرف او فضیلت راکړی ټول فضیلتونه ټول نعمتونه یو طرف ته که موږ دا ووایو نو دا خبره به غلطه نه وي مبالغه به نه وي که نن موږ الله پېژندلی دی د نبي علیه السلام د برکت هم پېژندلی دی نن که موږ الله پېژندلی دی د نبي علیه السلام د برکته پېژندلی دی ځکه قرآن کریم فرقان حمید کې اللہ پاک ارشاد فرمائے زما حبیبہ قل هو اللہ احد حبیبہ تو فرمایا چې اللہ یو دی اللہ د خپل وحدانیت لپاره نور هم ډیر اسباب اختیارولې شو الله تعالی اسباب ضرورت نشته ما او تا ته ضرورت دی الله دې مقصد لپاره نور ډیر اسباب جوړولې شو په دنیا کې چې موږ ته دا پته لګېدلې وي چې الله یو دی الله جل جلاله سره نور ډیر الله خو د کن فیکون مالک دی چې هغه کن فرمایلی وي زموږ د ټولو په زړونو کې به دا خبره راغلې وه چې هغه الله یو دی خو چې الله د خپل حبیب په زبان باندې ما او تا ته وایي چې قل حبیبه ته ورته وفرمایه پته دا لګي چې تر قیامته پورې راتلونکي انسانانو له الله دا پیغام ورکوي که زه واحد لا شریک یما زما د وحدانیت د توحید نه څوک هم انکار نشي کولی چرند پرند حیوان جمادات حیوانات نباتات هر یو شی مني چې زه الله یما زه یو یما ولیکن اے انسانانو تاسو دې ته وګورئ چې زه د خپل حبیب په زبان باندې تاسو ته وایم چې زه یو یم ولا شریک یم شاعر مشرق علامه اقبال رحمت الله علیه یو سفر باندې روان یو فلسفي ورسره لاره کې ملګری شو د دې فلسفیانو خبرې ډېرې ژورې په خبرو کې بله خبره او خبرو کې بله خبره د هرې خبرې یو ته او جړې ته رسي یو فلسفي ورسره ملګری شو علامه اقبال سره تعارف وشو علامه اقبال ته وایي چې اقبال صاحب تاسو مسلمانان یې هغه په خپله مسلمان نه نو تاسو مسلمانان یې او تاسو الله یو منئ چې الله یو دی هغه سره څوک شریک نشته تاسو په کومه دعوه باندې دا خبره کوئ دلیل در سره څه دی چې الله یو دی آیا دې وجې نه تاسو الله یو منئ چې ستاسو پلار نیکونو یو منلو تا ته ځکه پته ولګېده چې الله یو دی چې ستا پلار هم ویل چې الله یو دی او ستا نیکه هم ویل چې الله یو دی آیا دې وجې نه چې ستاسو پلار نیکونو دا دعوه کوله چې الله یو دی ځکه ته وایې چې الله یو دی او که نه ستاسو معاشره تاسو په کوم ملک کې په کوم ښار وطن کې کوم محله کې اوسېږي هغه ټوله معاشره کې دا خبره مشهوره ده چې الله یو دی ځکه ته الله ته یو وایې علامه اقبال رحمت الله علیه ورته وخندل جواب وله ورکوي وي نه نه دا ستا غلط فهمي ده زه الله یو ځکه نه منم چې ګنې زما ماته مور او پلار ویلي دي چې الله یو دی زما خانداني اسلام را روان دی ځکه نه دا وجه نه ده زه دې وجې نه الله یو نه منم چې معاشره او کلي د محلې خلک وایي چې الله یو دی او ماحول داسې جوړ دی نه زه د ماحول د وجې نه الله یو نه منم زه د خپل خاندان د وجې نه الله یو نه منم زه د هغې هستۍ د وجې نه الله یو منم چې کومې هستۍ ته خپل خو پرېږده چې پردو دشمنانو هم ورته ویلي دي چې ده چېرته دروغ نه دي ویلي چې دشمنان هم دا ثبوت ورکوي دشمنان هم دا مني چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم چېرته دروغ نه دي ویلي دغه خبره دروغ نشي کېدی هغه صادق و امین پیغمبر موږ ته ویلي دي چې الله یو دی ځکه الله یو منم یاد ساتئ موږ ته که دا عظیم نعمت ملو دی چې الحمدلله موږ د توحید منونکي خلک یو الله یو منونکي خلک یو شرک نه بیزاره یو بدعاتو نه بیزاره یو موږ د کفر نه بیزاره یو موږ د لادینیت نه بیزاره یو نو الحمدلله دا صرف او صرف برکت
او صرف خیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات بابرکات نو موږ د هغه مبارک پر اتلو باندې به ولې خوشحالي نه کوو د حضور مبارک په ذات باندې به ولې د الله شکر نه ادا کوو او موږ چې کوم دا مجالس جوړو د الله شکر ادا کوو یاد ساتئ خلک دې ته مختلف نسبتونه کوي څوک وایي چې دا بدعت دی او څوک وایي چې دا نوی کار دی او دا چا نه وکړی او چا نه وکړی دلیل موږ نه غواړي زه به صرف یو حدیث پیش کړم خلک وایي چې صحابه دا قسمه عمل کړی و موږ چې الحمدلله صحابه هم دا عمل کړی موږ او تاسو چې په دې محفل کې کېنو مجلس کې کېنو د میلاد په نوم باندې جوړ وي نو موږ څه وایو موږ دا وایو چې موږ دا میلاد ځکه مناوو مقصد مو دا دی چې د خپل نبي ذکر وکړو د خپل نبی شان او عظمت امت ته بیان کو خلکو ته بیان کو او د الله شکر ادا کو چې الله ستا شکر دی چې دا د خپل نبی په صورت کې به موږ باندې احسان کړی دی الله فرمایي سورۃ آل عمران کې سلورمه پارہ کې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا الله په مؤمنانو باندې ډېر غټ احسان کړی دی چې خپل عظیم الشان رسول دوی له ورکړی دی موږ د الله د احسان شکر ادا کوو اے الله ستا شکر دی چې دا خپل نبی موږ له راکړی دی او موږ یې د هغه په امت کې الله تا پیدا کړي امام مسلم دا روایت نقل کړی دی نور محدثینو تقریبا مختلف الفاظ سره دا حدیث روایت کړی دی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل حجره مبارک نه بهر تشریف فرما شو نبی علیہ السلام چې کله بهر رالو نو کتل د صحابه کرامو یو حلقه جوړه ده صحابه کرامو مجلس دی صحابه ناس دي خبره کوي حضور مبارک تشریف راوړو ارشاد یې فرمایل ای زما صحابه ما اجلسکم تاسو ته ولې ناست یې د ناست مقصد مو څه دی څه خبرې مو کولې ما اجلسکم څه خبرې اترې مو کولې صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا بك اې د الله حبیبا مونږ دې د پاره ناست یو چې د الله شکر ادا کړو د الله ذکر وکړو د الله حمد او ثنا بیان کړو د الله شکر ادا کړو په دې باندې چې الله مونږ ته د هدایت د اسلام را کړی دی د اسلام غوښته کې لوی نعمت را کړی دی او اې د الله حبیبا اې د الله رسول ومن علينا بك او تاسو په ذریعہ باندې په مونږ باندې احسان کړی دی زموږ د میلاد مقصد هم دغه وي موږ او تاسو کینو د الله شکر ادا کوو چې الله ستاسو شکر دی چې خپل حبیب دې موږ لرا کړی دی صحابه ویل یا رسول الله دو مقصد مو دي د ناس دی یو دا چې د الله شکر ادا کوو چې الله تعالی اسلام را کړی دی او دویم دا چې ومن علینا بک او تاسو موږ لرا کړی په موږ باندې الله احسان وکړ دغه احسان مو یادولو د الله شکر مو ادا کوو حضور بارک ارشاد فرمایله زما صحابه الله ما اجلسکم الا ذلك په دې باندې قسم خوړې شي قسم کولې شي چې همدغه مقصد مو د ناس دی همدغه دو خبرې بل سنو صحابه عرض کوي ها یا رسول الله والله ما اجلسنا الا ذلك ها یا رسول الله موږ په دې باندې د الله قسم کوو چې بل مقصد مو نه همدغه دو خبرې وي چې تاسو په ذات باندې د الله شکر مو ادا کولو چې الله ستاسو شکر د خپل حبیب دې موږ لرا کړی دی صرف همدغه مقصد مو او د اسلام په نعمت باندې مو شکر ادا کولو حضور مبارک فرمایله زما صحابه خپکیږئ ما قسم مې دې لپاره در نه کو چې پتا سو یقین نشتا دروغ ګمان در باندې نه کوما تهمت در باندې نه لګوما دې لپاره مې قسم در نه کو چې څنګه تاسو دروغ جن غنم نه صرف دې لپاره مې قسم در کو چې خبره پخشي تاسو دا خبره مضبوطه شي ولی اوس عثمان جبريل عليه السلام راغله وو فاخبرني او دا خبر مال راکړو چې ان الله يباهي بكم الملائکه الله جل جلاله پتا سو باندې خپل فرښتو ته مخامخ فخر کوي سبحان الله الله دا فرښتو په مخ کې تاسو باندې فخر کوي چا باندې فخر کوي چې کوم هغه حلقه کې صحابه کرام ناشته الله جل جلاله يباهي بكم الملائکه الله پتا سو باندې د فرښتو په مجلس کې فخر کوي فرښتو ته الله فرمایي چې ای زما فرښتو گواهان شي زما دا مخلوق دی دا زما هغه بندگان دي هغه زما د حبیب امتیان دي چې په اسلام باندې او زما د حبیب په ذات باندې زما شکر ادا کوي موږ او تاسو څه کوو موږ او تاسو الحمدلله همدغه نعمت سر ته رسو موږ او تاسو د الله شکر ادا کوو ځکه د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ زمانه کې کله رااله چې د حدیث راوی په خپل دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ بیا د حدیث روایت کوي
چې حضرت معاویه رضی الله عنه زمانہ چې کله رااله نو حضرت معاویه صاحب یو ورځ داسې د خپل حجرې نه بهر راووتو مسجد کې وکتل نو دغه شان سملګري ناس دي حلقه جوړه کړې ده نو حضرت معاویه رضی الله عنه تنه تاسو کو تاسو سره پاره دلته ناس دي نه ملګرو تابعین زمانہ او صحابه زمانہ هغه کسانو عرض کو چې امیر المؤمنین موږ دې لپاره ناس دي چې د الله شکر ادا کو چې الله موږ له اسلام دولت را کړې د خپل نبی په امت کې موږ پیدا کړی حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایي دا د نبی علیہ السلام د مثال نه تقریبا دا سودا سویل شي تقریبا 30 کال وروسته خبره حضرت معاویه صاحب رضی الله عنه فرمایي ای زما ملګرو تاسو په دې باندې قسم کولی شئ چې دغه مقصد مو هغه عرض دي ها امیر المؤمنین موږ قسم په کوو په دغه مقصد امیر معاویه رضی الله عنه ورته فرمایي تاسو له قسم دې لپاره در نکو کوم دغه شان معاملې زموږ په زمانه کې شوی و کوم دغه شان معاملې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محضر کې شوی و حضور موږ له قسم را کړې وو موږ ورته قسم کړې وو حضور موږ دا فرمایلی و چې ان الله یباهی بكم الملائکه ای زما ملګرو خوشاله شئ اوس په دې ټیم کې الله په تاسو باندې فخر کوي د فرښتو سبحان الله زکه د سوار لسم کالونه دا یو د محدثینو یو طریقه را روانه ده چې محدثین کله دا حدیث بیانوي خپل ملګری په دې باندې ګواهان کی او خپل ملګرو هم دغه عهد اخلي د خپل مجلس خلکو هم دغه وعده اخلي چې تاسو د ناستې مقصد هم دغه دی چې هغه وی چې هم دغه دی نو بیا محدثین و هر زمانه کې ورته فرمایي چې تاسو هم خوشاله شئ د الله طرف نه زیر حاصل کی چې الله په دې ټیم کې فرښتو په مخ کې پتا سبحان الله الحمدلله د دې حدیث کې ستا موږ او تاسو یو تاسو ټول په شریکه وایي چې موږ په دې باندې خوشاله یو چې الله موږ مسلمانان پیدا کړی الحمدلله او په دې باندې د الله شکر ادا کوو چې الله خپل حبیب موږ لرا کړی دی سبحان الله ټول صرف دې مقصد د پاره راغلي بل مقصد مو نشته د الله شکر ادا کوو د پاره راغلی یو ځکه الله جل جلاله د دې حدیث مبارک په مصداق الله جل جلاله په دې ټیم کې فرښتو په مخ کې موت باندې فخر کوي چې زما فرښتو زما د بندگان چې ډیر مشکلات سره سره دي ډیر حاجتونه دي ډیر مصیبتونو سره راګیر دي یو ټیم خراب شته بل ټیم ور سره نشته ولیکن زما شکر داسې ادا کوي چې خپل آرام پرې خېده سکون پرې خېده خپل هر څه آرام عيش عشرت پرې خېده او زما د حبيب د ذکر د پاره او د احسان منلو د پاره دي کومه د الله جل جلاله ډیر کې شکر ادا کول پکار دي چې په دې دور فتن کې الله موږ له دې پر فیصله کې دارا کړی دی الله خلق کې نه چې د میلاد مجالس ته نور قسم نسبتونه کوي ناروا ورته وي بدعت ورته وي او د دین نه وتل کار ورته وي الحمدلله په دې باندې دلایل ډیر زیاده دي خو زموږ د لپاره یو دلیل بس کافی دی هغه چې موږ د خپل حبیب سره محبت کوو او د چا سره چې محبت کیږي دا ذکر لپاره څه دلیل بس بیان کړو سبحان الله شکر د الحمدلله الله لاکھ شکر دی چې الله په دې دور فتن کې موږ له دمر خسته پیدا را کړی د میلاد شریف محافل چې چرته ویل د پکې شرکت کوي د میلاد شریف محافلو کې شرکت کولو ټول لوی اجر او ټول لوی فیض دا ملاویږي چې کوم خلک د میلاد شریف په محافلو کې شرکت کوي د هغه په زړونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق او محبت نورم زیاتېږي او دا چا په زړه کې چې نه دا په زړه کې د عشق او محبت پیدا کیږي د چا په زړه کې چې وي دغه د محبت او عشق نورم زیاتېږي او بیا د دې په نتیجه کې چې چا په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق او محبت موجود وي د دې میلاد شریف د برکت پکې موجود وي هغه انسان به عمل کې د ټول ورته کړی سبحان الله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلو مقصد څه دی یاد ساتئ د حضور مبارک دنیا ته راتلو مقصد څه یاد ساتئ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلو مقصد دا و چې انسان الله او پیژني د یو الله قائل شي د یو الله د توحید قائل شي او د کامیاب شي او د الله جل جلاله دربار ته دی ورسي سبحان الله الله جل جلاله نه فیض دی حاصل کی الله سره د رابطه چې کوم د مضبوطه شي ګره یو میلاد مناوو یو مقصد د میلاد دی چې د میلاد مقصد څه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته دراتلو مقصد څه هغه مقصد الله بیان فرمایي اے حبیبا قلت ورته فرمایا ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله حبیبا ورته فرمایا چې تاسو الله سره محبت کوئ او تاسو دا داوا چې زموږ محبت الله سره دی نو فتبعوني زما اتباع وکئ ما پس روان شئ
چې کوم دین ما راوړی دی دغه دین اپناو کوئ دې دین پسې روان شئ یحببکم الله الله به تاسو سره محبت وکړي سبحان الله نو مقصد د میلاد همدغه دی چې زموږ په زړونو کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت پیدا شي او بیا موږ ته د عمل د لار راته اسانه شي چې کله پورې چا سره د مینه نه وي محبت نه وي د هغه خبره منل اسان کار نه دی د چا خبره به ته هله منې چې د هغه محبت او د هغه مینه ستا په زړه کې موجود وي د میلاد شریف د محافلو برکت لوی دا دی چې د میلاد شریف محافلو کې څوک شرکت کوي د حضور مبارک نعت خواني اوري صفت خواني اوري ان شاء الله هغه په عمل کې راټولو نه تکړه سبحان الله ولی هغه هم دا سوچ کوي چې دا کار زکه کوم چې زما محبوب د دې کار باندې خوشاليږي دې کار نه زکه ځان بچ کوم چې زما محبوب د دې کار نه خپکیږي زما محبوب سره نزدېکت په دې باندې کېږي چې زه دا کار وکم او کدا کار نه کوم زما محبوب خپکیږي زه تر لره کېږم دا به ال کېږي چې زموږ په زړونو کې د خپل نبی صلی الله علیه وسلم مینه او عشق محبت موجود وي د میلاد شریف د محافل لوی مقصد همدغه دی همدغه وجه تاسو وګورئ د میلاد شریف محافل کې چې کوم خلک شرکت کوي همیشه د دین په معاملاتو کې او خصوصا چې کله هم د ناموس رسالت مسله راغلی ده د ختم نبوت مسله راغلی ده دغه میلاد منونکي خلک میدان عمل ته راوتي نو خلک نه دي راوتي دعوی کوونکي خو ډېر خلک دي مدعیان خو ډېر دي ولیکن میدان عمل ته عملی طور باندې مشکل حالات کې هغه خلک راوځي چې کوم خلک د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوي او د میلاد په محافلو کې شرکت کوي صرف اوس نه په هر زمانه کې دغه خلک راوځي دي دا د میلاد شریف د محافلو لوی برکت دی او بل یاد ساتئ د میلاد شریف د محافلو برکت لوی دی چې کوم انسان د میلاد شریف د پاره خرچه کوي میلاد شریف مناوي د خپل مینې محبت اظهار کوي د ډایرکټ لینک او ډایرکټ رابطه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دربار رسالت سره قائمي دا یو داسې عمل نه دی یاد ساتئ چې څوک دا وایي چې دا به قبول وي او که نه به وي بلکې دا عمل قبول او قبول دی درود شریف متعلق علامه شامی رحمه الله لیکلي دي چې هر یو عبادت کې انسان دا ویلی شي چې دا عبادت به الله یا قبول کړي یا به نه قبول کړي پر درود شریف متعلق علامه شامی لیکلي دي چې انسان په قسم سره دا خبره کولی شي چې واقعي دا درود داسې یو عبادت دی چې الله قبول کړی دی دا رد کېږي نه درود چې څوک په هر یو نیت باندې وي الله پاک قبلوي میلاد شریف په دې محافلو کې څه ویلي دغه درود ویلی کېږي که میلاد شریف محافلو کې درود ویلی کېږي درود صرف دا نه دی چې اللهم صل یا الله مبارک مونږ ووایو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثنا او صفت بیانول دا د درود شریف یو قسم دی ځکه علماو لیکلي دي زموږ علما لیکي چې کوم مجلس کې د حضور مبارک صفت بیانېږي د حضور مبارک نعت خواني کېږي دا هم د درود شریف یو عظیم قسم دی ولې ځکه درود شریف کې موږ دا دعا کوو چې الله خپل رحمتونه په خپل نبی باندې نازل کړه خپل برکتونه په خپل نبی باندې نازل کړه نبی لا هغه اوچت مقام او مرتبه ورکړه چې الله تعالی چاله نه ده ورکړې هغه مقام محموده مقام وسیله ولا ورکړه دا درود دی او چې کله موږ او تاسو کینو او د حضور مبارک ثنا او صفت بیانو کله معجزات بیانو کله خصوصیات بیانو کله د حضور مبارک د نبوت او د رسالت خبرې کوو کله د صورت او د سیرت خبرې کوو کله د ذات او د صفات خبرې کوو دام حقیقت کې همدغه درود شریف یو قسم دی سبحان الله چې کله درود شریف ویل کېږي الله پاک رد کوي نه خامخا قبلوي چې کله یو انسان د میلاد شریف محافل منعقد کړي او ټول پکې کېني او ټول د حضور مبارک صفت یا کوي یا اوري او په دې کې خوشحاليږي نو گویا کې د ټولو له طرف نه درود شریف ویل کېږي الله جل جلاله به خامخا قبلوي ځکه یاد ساتئ د ربیع الاول شریف دا میاشت دا د مینې او د محبت میاشت ده د ربیع الاول شریف دغه میاشت دا د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سره د محبت د اظهار میاشت ده دا تعلق چې کوم تعلق زموږ د حضور مبارک ذات بابرکات سره دی هغې کې د مینې او د محبت د زیاتولو میاشت ده او دلته یاد ساتئ د میلاد شریف دا محافل خو هسې خو ټول کال کېږي هسې خو ټول کال د میلاد محافل څه نه څه طریقه باندې کېږي ولیکن دې میاشت کې خصوصیت سره کېږي دې میاشت کې ډېر خصوصیت سره ډېر په اهتمام سره کېږي وجه دا ده چې په دې میاشت کې زموږ او ستاسو نبي صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف آوري کړی او دې میاشت ته یاد ساتئ هغه شرف او هغه مقام حاصل دی چې کوم شرف او مقام بلې میاشتو ته نه دی حاصل اگر چې ثواب سره اگر چې
د برکاتو په لحاظ سره د ثواب په لحاظ سره ټولو کې عظیمه میاشت د رمضان میاشت ده. هغې کې یو عبادت د اویاو عبادتونو سره برابر دی، نفل په هغې کې د فرضو سره برابر دی. خو لیکن یاد ساتئ د ربیع الاول شریف چې کوم امتیازي شان دی او ربیع الاول شریف له چې الله کوم شرف او مقام او مرتبه ورکړې ده، دا شرف او مقام او مرتبه امتیازي حیثیت الله رمضان لم نه ده ورکړې. ځکه حضرت شیخ محقق شاه عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله هغه لیکلي دي مدارج النبوه کې چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا پیدایش او ولادت او دا میلاد دا د ربیع الاول په میاشت کې ولې وشو. حالانکه میاشتو کې مشهوره میاشت د رمضان میاشت وه، حرمت والا څلور میاشتو کې د محرم میاشت ده، ذوالقعدې میاشت ده، د ذوالحجې میاشت ده، د رجب میاشت ده، ثوابونو په اعتبار سره د رمضان میاشت ده. الله خپل نبی په دې مشهور او مبارک میاشتو کې ولې پیدا نه کړو چې ربیع الاول شریف کې پیدا کړو؟ شیخ محقق لیکي د هغې وجه دا ده که چېرې نبي علیه السلام هغه مشهور میاشتو کې پیدا شوی وی نو کېدای شي چا دا خبره کړې وي چې نبي علیه السلام ته چې دا فضیلت او شرافت ملو دی دې وجې نه دی ګینې نبي علیه السلام په رمضان کې پیدا شوی دی، یا دې وجې نه دی چې ګینې نبي علیه السلام په ذوالحجه کې پیدا شوی دی، یا دې وجې نه دی چې نبی علیه السلام مبارک په ذوالحجه کې یا په رجب کې پیدا شوی دی. شیخ محقق فرمایي وی اصل وجه دا ده چې څوک دا ونه وایي چې نبی علیه السلام د فضیلت او شان ګینې د میاشتو د وجې نه حاصل دی. نبی علیه السلام یې ربیع الاول کې پیدا کو، وجه دا ده چې خلکو ته پته ولګي چې میاشتو ته که فضیلت حاصل دی زما استاد نبی د وجې نه حاصل دی. سبحان الله. زمانې ته که فضیلت حاصل دی زما استاد نبی د وجې نه حاصل دی. ما او تا ته که فضیلت ملاویږي کېدای شي زمانې د وجې نه ملاو شي، کېدای شي د روسي د وجې نه ملاو شي، د زمانې د وجې نه ملاو شي. لکه موږ او تاسو که ماشوم دی په رمضان کې وشي د روژې په میاشت کې موږ ډېر بختور دی یاره ماشوم ولې چې د روژو په میاشت کې شوی دی، ډېر بختور ماشوم دی ځکه د اختر په ورځ وشو، ډېر بختور ماشوم دی ځکه چې د جمعې په شپه وشو. یاره دا یو کس وفات شي، یاره دا خدای بخلی دی ډېر ښه سړی و وفات شو، ولې د جمعې په شپه باندې وفات شو، یاره د ذوالحجې په میاشت کې وفات شو، یاره دا د روژې په میاشت کې وفات شو، د اختر په ورځ وفات شو، دا ډېر بختور خدای بخلی دی. ما او تا ته چې فضیلت ملاویږي د زمانې د وجې نه ملاویږي، خو چې نبي علیه السلام مبارک دنیا ته رالو الله دا وښوله. شیخ محقق فرمایي چې زما نبي ته فضیلت زمانې نه نه بلکې زمانې ته فضیلت زما د نبي د وجې نه ملاویږي. سبحان الله. شیخ محقق فرمایي دغه فلسفه د پیر په ورځ کې ده چې نبي علیه السلام دنیا ته رالو د پیر ورځ. حالانکه د مسلمانانو په نسبت باندې د جمعې ورځ د مبارکه ورځ ده، د یهودو په نسبت د موسی علیه السلام په شریعت کې د خالي ورځ مبارکه وه، د عیسی علیه السلام په شریعت کې د اتوار ورځ مبارکه وه، زمونږ او ستاسو په شریعت کې د جمعې ورځ مبارکه ده. الله خپل نبی نه د جمعې په ورځ پیدا کو، نه د هفتې په ورځ، نه د اتوار په ورځ، پیر په ورځ پیدا کو. په هغې کې هم دغه فلسفه ده کېدای شي چا ویلې وي چې نبي ته ځکه فضیلت ملاو دی چې د جمعې په ورځ شوی دی، د هفتې په ورځ شوی دی، د اتوار په ورځ دنیا ته راغلی دی. الله دا ښیي ما او تا ته چې نه نه که جمعې ته فضیلت ملاو دی، که هفتې ته ملاو دی، که اتوار ته ملاو دی، یا شپو ورځو ته کم فضیلت ملاو دی، دا زما استاد نبی صلی الله علیه وسلم د وجې نه ملاو دی. سبحان الله. د پیر په ورځ یا رسول اللہ زندہباد. اللہ 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 عرض مې ورته دا کولو د هغه مبارکه میاشت ده، هغه مبارکې شپې او ورځې دي. ځکه یاد ساتئ ما او تا ته فضیلت ملاویږي یا د زمان د وجې نه یا د مکان د وجې نه، یا د زمانې د وجې نه ملاویږي یا د روزي د وجې نه ملاویږي، خو لیکن مکان او زمان ته چې فضیلت ملاو دی زما استاد نبی د وجې نه ملاو دی. ګوره مکه مکرمه ده، الله جل جلاله په قسم کوي قرآن کریم کې. الله فرمایي لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. الله فرمایي زه د مکې ښار قسم کوم، مکې ښار باندې الله فرمایي زه قسم کوم. ذهن ته سوال راځي چې الله مکې ښار باندې ولې قسم کوي، ولې په دې باندې به کوي چې په مکه مکرمه کې د الله کور دی، خانه کعبه ده، په دې باندې به کوي چې مکه مکرمه کې صفا او مروه دوه غونډۍ دي چې الله ورته شعائر الله وایي. آیا دې وجې نه به الله قسم کوي چې په دې کې زمزم کوې دی،
دیو جن بکای چې پدې کې مقام ابراهیم دی یا دیو جن بکای چې د مینا غونډه کې یو عظیم میدان دی پدې کې الله فرمایي نه دا ټول سيزونه په خپل ځای باندې ډېر برکت نه کوي ولیکن ای حبیبا د مکه په خار باندې زکه قسم کوم وانت حل بهذا البلد چې ته په دې خار کې اوسېږي سبحان الله استا نسبت دې خار سره ده ځکه علماء لیکي وکه زمانه ته فضیلت ملاو دی او کمکان ته فضیلت ملاو دی زما استاد نبی د فضیلت ملاو دی ځکه د میاش کې خپل محبت او عقیدت ډېر زیات اظهار کوي خپل د محبت ترانه دا وایي دغه پیغام خپل نسلونو ته پرېږدي څنګه چې موږ خپل میراث کې مال او دولت پرېږدو خپل بچو ته د بچو د مستقبل غم کوو چې زه به نه یم زما بچي به څه کوي هغې دپاره یو چت پکار دی دولت پکار دی کاروبار پکار دی د هغې ښه ژوند پکار دی نو یاد ساتئ دې دنیوي مقاصدو سره سره د هغې د روحاني مستقبل سوچ هم پکار دی چې زما بچي زما اولاد آیا زما په مخ کې خو مزګزاره دي زما په مخ کې خو مسلمانان دي که سبا زه نه وم نو آیا دوی په دې لاره باندې ثابت قدم وي او که نه به وي دې دپاره اوسه نه هلې ځلې پکار دي اوسه نه کوشش پکار دی خپل بچو ته د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبت ور وښایئ د نبي علیه السلام مینه ورته وښایئ د نبي علیه السلام عاشقان محبین ته نه جوړ کړئ وجه به دا وي سبا به ته نه یې ته به قبر کې همدغه بچي به ستا د تعلیم او ستاره تربیت په نتیجه کې د خپل نبی عاشقان محبین وي عقیده به صحیح وي د اهل سنت والجماعت مطابق وي ته به قبر کې وي او ستا لپاره ستا بچي به صدقه جاریه الله پاک سبحان الله دغې لپاره اوسنه دا کوشش او محنت پکار دی زموږ دا ملګري دا ناصر اقبال صاحب او دا ټول ملګري هغه د ربیع الاول نه مخکې نه شروع دي همدغه غم کوي مقصد همدغه دی زموږ نوی نسل ته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینې محبت دا پیغام ورسوي په دې شکل کې دا میلاد شریف دا محافل دا مجالس دا یو بهانه ده د خپل عقیدې د منتقل کولو او را روان نسل ته او هغه خلک چې اوس هم نه خبره دي د خپل نبي د ذات او د صفاتو نه چې هغوی ته په دې مجالسو د برکته د خپل نبي د ذات او صفاتو خبر میلو شي چې هغوی هم صحیح معنو کې مسلمانان جوړ شي الله جل جلاله دې موږ ټولو ته په صحیح معنو کې د خپل نبي سره مینه محبت او د خپل نبي په دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا